يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. سورة النور نن ډیر زیات اهم مسائل الله رب العزت په دغه صورت کې بیانوي او دغه مسائل دا په هر یو انسان باندې لازم وي چې په دغه مسائل باندې عمل وکړي. او بیا دغه دنه چې څومره کسان ناس دي دا ډیر زیات مشرانو نه علاوه کشران بهر ته راوځي دلته مخامخ کینې نو دا ډیر ښه وکړي بهر راوځي دلته. نن مسائل الله رب العزت زمون په معاشره کې د ژوند کول او بیا یو بل مسلمان کور ته ورتلل او هغه سره ملاویدل هغه بیان الله رب العزت مونږ ته فرمایي. او بیا نن الله رب العزت دا بیان فرمایي چې یو کس خواله تزي نو د تلو طریقه بسوي الته چلاړ شي هغه سره ملاویدل او د خبرو هغه طریقه بسوي. نو محترم یاد ولرئ دلته د ټولو نه اولنې یو نقطه هغه دا چې مونږ بار بار وایو چې صحابه کرام ډیر زیات ښه خلکو، بیا اکابرین تابعین تبع تابعین ډیر زیات ښه خلکو. نو هغه د ټولو نه مین بنیادی وجه سوا چې هغه کله قران مجید واوریدل نو په دې قران مجید باندې به عمل وکړلا. او نن چې مسلمان قران مجید واوري بیا په دې باندې عمل نه کوي دا زموږ د ټولو نه غټه کمزوري ده. او بیا محترم دا هم یاد ولرئ چې نن سبا په معاشره کې پروژه کې ډیر خلک د قران مجید تلاوت کوي او تاسو نه چې تاسو کوم نو په چاغه بیا جواب راکوي چې ماته پته لګي چې تاسو په خبره باندې پوهیږئ. ډیر خلک د قران مجید تلاوت کوي په رمضان مبارک میاشت کې صرف په دینیت باندې چې الله رب العزت هغه ته اجر ورکي. او ډیر خلک په درس کې کینی دا درس اوري صرف په دینیت باندې چې الله رب العزت مونږ ته اجر او ثواب راکي. لیکن زمونږ مقصد دا دی، لیکن دې سره سره یو بل اهم خبره ده هغه دا چې مونږ تلاوت وکړو دې لپاره نه چې الله مونږ ته اجر راکي. اول دا چې الله مونږ رضا شي، دویم چې دې قران کې مونږ سواورو او سپدې کې مونږ وایو تلاوت کو په دې باندې مونږ عمل وکړو. دا قران دا تلاوت کتاب دومره ډیر زیات نه دی څومره چې د عمل کتاب دی. دا زموږ د ژوند یو دستور، یو قانون، یو ضابطه او د ژوند تیرول یو طریقه الله رب العزت دی کتاب کې مونږ ته ښایي. لیکن مونږ هغه طریقه پرېښودله مونږ صرف په ثوابونو پسې ګرځو. او ثوابونو پسې ګرځېدلو نه بهترین خبره دا ده چې په دې قرآن باندې عمل وکړو، هم الله به هم راضي شي، ژوند به هم ښایسته شي، معاشره به هم سم شي او ثواب او اجر به هم مونږ ته میلاو شي. نو ان شاء الله چې کوم خبره کیږي په دې به عمل کوو کنه ان شاء الله پچغه وای ان شاء الله. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذين آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا تاسو مداخلی کې دنن مو ورځي کورونو ته غیر بیوتکم سواله کورونو خپلونا حتی تردی پوری تستأنسو چې تاسو اجازت واخلئ، تاسو ته اجازت درکړل شي، وتسلمو او تاسو سلام وکئ علی اهلها د دې پستګنو باندې دغه کور کې اوسیدونکو خلکو باندې. ذالکم دا خبر خیر لکم غرد استاسو د پاره، لعلکم دی د پاره تذکرون چې تاسو نصیحت حاصل کړئ. د غایت په اخره کې الله پاک فرمایي چې تاسو نصیحت حاصل کړئ. واسمخ کې مونږه خیال وکړو چې الله رب العزت بیان د څه فرمایي. دلته الله پاک دا بیان فرمایي چې اے مسلمانه چې کله ته بل یو مسلمان کور ته لاړ شي ډایرکټ هغه کور ته نه داخليږي بلکې اول به اجازه اخلي. نو آیا اوس تاسو ماته جواب راکې تاسو چې چرته لاړ شي تاسو اجازه غواړئ؟ څوک غواړي چې چرته لاړ شي؟ څوک اجازه غواړي؟ دغه هغه کسان غواړي څوک چې قران نه خبر یي او دا قران نه څوک خبر وي څوک چې قران درس اوري او دی کې کینی او په دې باندې ځان پوهه کوي.
نو الله فرمایي چې کله تاسو کورونو خواته لاړ شئ د چا کره لاړ شئ ډایرک به تاسو کور ته نه داخليږئ اول به سلام کوئ اجازت باخلئ حضرت ام ایاس رضی الله تعالی عنها هغه فرمایل چې مونږه سلور خزي چې کله مونږه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي خواله حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خواله چې کله مونږ تلل اول به مونږ اجازه اغستل او که اجازه مونږ ته ملاو شو بیا به مونږ دنه شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي خواله که اجازه ملاو نشو نو بیا دا ورتل دا ناجایز دی اولنې مسله چې کله چرته ځي اجازه بغواړي او بیا دغه اجازه طلب کول دا یوازې د ثواب کار نه دی بلکې دا په انسان باندې واجب دی که یو انسان اجازت و نه غستلا او دی لاړله نو دی انسان ته به ګناه ملاویږي ولی دی واجب پر خوستلا الله ورته حکم وکړل چې ته زی اجازت واخلا او تا د الله تعالی حکم ونه منلا اجازت دی وانه غستلا بیا تا ته ګناه ملاویږي او که اجازت دی واخستلا هم درته اجر ملاویږي هم دې سره زمونږ معاشره کې هغه بدی خبرې به هم ناراضي مخکې بیان راځي هغه باره کې یو کس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواته راغی او فرمایله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمون په کور کې صرف زه او زما والده یعنی مور اوسېګو آیا کور کې هیڅ څوک نه زما د مور نه علاوه زه چې کله کور ته دننه کېږم اجازت بغواړم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې چې کور کې هیڅ څوک نه وي صرف تا او ستا مور وي بیا هم چې ته کور ته دننه کېږي بیا به هم اجازت غواړي خپل کور ته دننه کېدو کې د پردو هغه خو ډیر زیات اهم او ضروری وي دا کس بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زه همیشه خپل مور خدمت کې لګیا یم مطلب دا چې زه خو 24 غنټه مور سره یم کبل فرض د بهر لا شم واپس راشم بیا به هم اجازه غواړم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي او بیا به هم ته اجازه غواړي آیا ته دا خوښوي چې ته کور ته دننه کېږي او ستا مور دغه کپړې لرې کړې وي کپړې بدلوي یا څه دا عورت یې ښکاروي او تور باندې داخل شي مطلب دا چې انسان په یو حالت کې نه وي چې کله مونږ کور ته دننه کېږو خپل کور ته هم زنانه وي اکثر کپړې بدلوي یا دغه شان دي ویښتان ګمځوي نو مونږ ته پکار څه دی چې اول مونږ ځو دا ور مونږ وډبو او بیا کور ته داخل شو او بیا حضور صلی الله علیه وسلم هغه هم چې چرته تلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به هم چې چرته تلل نو اول هغه ځای ته بلاړو او دغه ور به وډه بول اول به خبر ورکړه چې آیا سلام به وکړل اجازت به وغوښتله بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داخلي دله حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه خزه فرمایي و عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کله کور ته راتلل هغه بیبي فرمایي د کور ته راتلو نه مخکې هغه براغله دغه ور به وډه بوله د خپل راتلو دغه پیغام به ورکړل چې زه درځم بیا به دننه شوله دا د صحابه کرامو تعلیماتو او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواته براغه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې به اول سلام وکړه او بیا اجازت به طلب کړل چې آیا عمر دنه راتلی شي او کنا نو د دې خبرې نه دا معلومیږي او دا زمونږ د لپاره هم دغه حکم دی چې یو انسان یو ځای ته ځي اول د سلام وکي د سلام نه پس دی دا وایي چې آیا زه درتلی شم خو چې زه درتلی شم په وخت کې دی به دا نه وایي چې زه بلکې خپل نوم باخلي یو روز پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي خواته لاړو هغه صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلام وکړه السلام علیکم هغه صحابي د سلوغوند کې جواب ورکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وانه اوریدله به دیم ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلام وکړه هغه صحابي په قلاره باندې جواب وکړو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وانه اوریدله بیا دغه صحابي دی صحابي ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دریم ځل هم سلام وکړه لیکن دغه صحابي دی دا جواب ډیر زیات په قلاره ورکول لدی وجنه چې بار بار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې سلام وایي
پیغمبر چې 50 سلام وای دا ډیر زیات بهتره خبره وي. دی صحابي دا نیت وکړو چې زه جواب ونه کوم په تیز زبان دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بار بار را باندې سلام واچي. په دې ټیم کې چې کله پیغمبر علیه السلام 3 پیره سلام وکړو نو دا صحابي جواب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وانه اوریدله. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس روان شو. دا صحابي چې کله وکتل چې پیغمبر علیه السلام بیا سلام ونکو او واپس روان شو، دا صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوری په پسمنډ اوتله او لاړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته او بیا واپس خپل کور ته راوستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه واپس تلونه دلته د دې خبرې مقصد څه؟ دلته یو مسله به تاسو زده کړئ چې یو کس خواله تاسو لاړ شئ ور تاسو یو پیره وډبوئ جواب ملاو نشي، دویم پیره وډبوئ دریم پیره وډبوئ جواب ملاو نشي، نو بیا څلورم پیره دا ور به تاسو نه ډبوئ واپس بلار شئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم چې کله 3 پیره سلام وکړه ورته جواب وانه اوریدله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس روان شو. نو چې 3 پیره تاسو 50 سلام واچوي 3 پیره چاته ور وهي او هغه جواب ملاو نشي، نو بیا مناسب دانه د جایز نه د سوال ته ایثار شي بلکې واپس بځي. او بیا 5 نمبر مسله چې کله تاسو دغه ور ډبوي نو چې د ور ډبولو نه پس دغه ورته مخامخ بنه ودرېږي، ورته مخامخ بنه ودرېږي چې انسان ور کولاو کې تاسو نظر ډایرکټ کور ته دن نه لګي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقه به هم دا و چې کله یو ور خواته لاړو هغه ور چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ورته مخامخ نه ودرېدله بلکې یا ګس طرف ته یا خي طرف ته به ودرېدله. نو په معاشره کې چې کله کور ته لاړ شو اول به اجازت راخلو، کله چې ور ډبولو نه پس ورته مخامخ بنه کینو یو طرف ته به مونږ ودرېږو. بیا الله رب العزت فرمایي فإن لم تجدوا فيها كچرت تاسو بیا نمومی تاسو په دغه کور کې هیڅوک فلا تدخلوها نو مدنن وزي مداخليږي دغه کور ته حتى يؤذن لكم تر دې پورې چې اجازه درکړې شي تاسو ته. وان قيل لكم ارجعوا او کچری تاسو ته ویل شي د کور نه دغه کور کې اوسیدونکو خلکو تاسو ته وی چې فرجو واپس لاړ شي، تاسو ته ویل شو چې ارجعوا واپس شي فرجو نو تاسو واپس شي هو ازکا لكم دا زیات پاکیزه د تاسو د پاره. والله بما تعملون والله بما او الله پاک په هغه څه باندې تعملون چې تاسو کوي علیم په هده. د دې آیت مطلب دا دی چې کله تاسو یو کور ته لاړ شئ او هغه ور وډبوي او دنه تاسو ته आवाज وشي، یو کس مثال په تور باندې ته یو چا ملاقات ته ورغلی هغه درته جواب وکړو چې وس ملاقات نشم کولای، نو تا د پاره دا ضروری ده چې ته وس واپس شي د خپګان اظهار ونه کی. او مونږ څنګه چل کوو چې انسان سره مونږ ملاقات ته لاړ شو او هغه سم مجبوری به وي، بیمار به وي، یا به کپړې برابر بنوي، یا به لیټرین واشروم کې به وي، یا به کور ولو سره مصروف به وي. هغه چې کله مونږ تنوزي نو مونږ وایو مړه دي ځان دومره غټ سړی جوړ کړی چې اوس مونږ سره نه ملاويږي، نو مونږ ګیله کوو د هغې نه. دا ګیله کول دا صحیح نه دی. د انسان په یو حالت کې نه وي، ته یو کس خواله لاړ شي هغې به څه مجبوري وي تا ته نشي وتلی، نو بیا ته خفه کېږه ما چې نشي وتلی واپس لاړ شه بیا راشه. او بیا داسې به هم نه کوي. یو مسله به دا زده کوي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم یو انسان ستاسو ملاقات د پاره راشي د دې په تاسو باندې حق دی. مطلب دا چې یو انسان ستاسو ملاقات لراشي او تاسو سره شدید عذر نه وي نو دغه انسان سره د ملاقات نه تاسو انکار مکوئ بلکې دې سره ملاقات وکړئ. نو ګوره اسلام څومره بهترین دین دی. هم اسلام مونږ ته دا وایي چې کله تاسو چا خواله لاړ شئ هغه د ملاقات نه انکار وکړئ، تاسو واپس لاړ شئ د خپګان اظهار مکوئ. او بل طرف ته اسلام مونږ ته دا وایي چې یو کس خواله تاسو لاړ شئ او ته مصروف نه وي بل مسلمان ستا خواله راغلی وي ته به ورسره ملاقات کوي، ملاقات نه انکار به نه کوي. دا اسلام مونږ ته دومره بهترین یو طریقه ښیي. دا مسله هم یاد وساتئ چې کله تاسو بل مسلمان ته ټلیفون کوئ چې یو انسان ته یو پیره رنګ ملاو کی هغه ټلیفون اوچت نه کی، نو کوشش کوئ چې دویم ځل ورته کال مه کوه. او که دویم ځل دې هم وکړله کوشش وکړه چې دریم ځل ورته کال ونه کی. که دریم ځل هغې اوچت نه کړله بیا خو دا بالکل ناجایز دی چې ته ورته بار بار کال کوي. څنګه چې یو کور ته تلاړ شي ور وډبوله 3 پیرې جواب ملاو نشي، هم دقه شان دی په ټلیفون باندې هم دقه مسله مبنا ده
چې یو کس ته ټلیفون وکي او چت نه کې بیا ورته رنګوره مکوا هغه غریب به چرته مسجد کې بوي چرته تلاوت کې بوي مصروف بوي او دا کال کول دا بنا جایز وي او چې یو انسان درته ټلیفون وکي او ته مصروف نه وي شدید عذر نه و د دې دغه ټلیفون نه او چتول دا هم ناجایز دي او بعضی کارونه مونږه معاشره کې مونږ ته دا پته نه لګي چې آیا دغه کار کولو کې ګناه شته او کني شته د دې نه کولو کې آیا ثواب دی او که ګناه ده نو مونږ ته پته نه لګي مونږ ته دا پکار دي چې مونږ دغه وړو خبرو خیال وساتو بیا مخکې الله رب العزت فرمایي ليس عليكم نشت پتا سبحان دي جناح اس گناه تدخلوا بيوتا چې تاسو داخل شئ کورونو ته غیر مسکونه داسې کورونه غیر مسکونه چې نو سیږي هغه کې هیڅ فيها متاع لكم دي کې سامان وستاسو د پاره والله يعلم والله پاک کوي ما تبدون هغه چې تاسو ښکارا کوي او ما تکتمون چې تاسو پټوي دا آیت چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دغه آیت تلاوت کړل او صحابه کرام ته فرمایل چې چرته لاړ شي اول به اجازه طلب کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مدینه دغه خلک او د مکه دغه خلک د شام ته تجارت د پارزي او پلار کې مسافر خانه وي الته مستقل سوک نه وسیږي آیا الته بسنګ چلوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وحی راغله چې دا سيزي چې الته سوک وسیږي نه بلکې هغه عام یو ځای مسافر خانه الته د چانه اجازه اغستلو ضرورت نه وي لیکن کدا سه مسافر خانه وي چې الته ورتلو لپاره ټیکټ اغستل وي نو بیا دغه ټیکټ اغستل دا لازم او فرض بوي لکه مثال په تور باندې داسې یو ځای چې الته مسلمانانو دغه راتګ د عام وي دې ځینو کې به د چا اجازه نه اخلي لکه مثال په تور باندې دغه مسجد ته راتلل چې مسجد ته راغله دلته به د چا اجازه نه اخلي او بیا د نننې سبق چې څومره مسائل او اکثر په تفصیل باندې د خبره زین ته د خبره زړه ته نه کوزيږي او انسان په هر شي نو خلاصتا نننې درس دغه خلاصه ووري چې سلور خبرې دي نمبر 1 چې کله د چا خواله زی اجازه پر اخلي نمبر 2 چې هغه د اجازه درکې داخليګه او کدرته چې ملاقات نشم کوله بس واپس کیږي هغه نه بګیلنه کوي نمبر 3 چې کله تاسو چاله ورډه بوي نو دغه ورډه بولو نه پس ورته مخامخ بنه ودرېږي بلکې یو طرف ته ودرېږي نمبر 4 داسې ځایونه چې هغه عام وي چې مسلمانان هغه ته عام راتللی شي لکه مسجد داس ځایونو کې اجازه اغستل دا ضروری نه وي او یو بل مسله دا چې یو صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواته راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې څوک هغه صحابي ورته جواب ورکړي چې زیما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته بیا زجرن او تنبیه ورکړي چې زه مطلب د زه څه مطلب وي دا خو جواب نه وي چې څوک چې کله یو ځای ته لاړ شي څوک درته وایي چې څوک نو هغه ته خپل نوم اخلي داسې بنوي چې زیما نو خپل نوم باخلي او بیا دا هم یاد ولرئ چې یو ځای ته تاسو لاړ شئ نو الته مجلس مناسبت سره کېنئ ته یو کس خواله لاړ شي هغه مصروف وي کوشش وکړه چې هغه سره ډیر زیات کېنئ او هغه ټیم ضایع نه کړي هغه غریب په خپل کار کې مصروف وي چې ستاله وجه هغه کار ضایع نشي او یا دغه شان دي چې کله جمعه ته تاسو راځئ نو چې دغه جمعه ته تاسو راځئ نو خپل مقصد حاصل کړئ جمعه ته راتلو مقصد سوي دلته عبادت د الله رب العزت کول وي صحیح ده او بیا موږ چې راشو جمعه ته په جمعه ته څه د پاره راځو بهر زمونږ یخنی وشي باران وي یخنی وشي موږ ټول راشو دغه بیلر نه غیر چا پیرتاو شو دا په اسلام کې شریعت کې بالکل ناجایز دی د مسجد اشیاء استعمالول دا په اسلام کې بالکل ناجایز دی دا خبره په غور سره واوري دا خبره په غور سره واوري چې د مسجد کوم شی چې د مسجد وي او د مسجد د لپاره وقف شي هغه د انسان د لپاره استعمالول بالکل حرام او ناجایز وي انسان پرېږده چې دغه مسجد د لپاره یو انسان څه شي وقف کې دغه مسجد نه دغه شی اغستل بل مسجد ته ورکول دا هم ناجایز دی دومره سخترین مسله او دا لرګي چې مونږ راوړو دغه مسجد ته دا دې لپاره څوک نه راوړي چې تاسو د سحر نه ماښام پورې دلته کېنئ او ځان ګرم کړئ بلکې دغه لرګي دې لپاره راوړي خلک چې دې باندې اوبه ګرم شي او په دغه اوبه باندې د خلک چاردام وکړي او مونږ څنګه چل کوو
د مزنا یو ګنټه مخکې راشو دغه بیلر چاپیره مونږ کینو او بس دغه دنیاوي مجلسونه کوو نن دا چل وشو نن دا چل وشو دا کم اسلام او کم دین دی دا کم شریعت دی آیا اسلام ته دا وایي چې ته مسجد کې دنیاوي خبره وکړه بار بار تاسو ته مونږ وایو چې اصل مقصد بیان کول نوی بیان کول هیڅ مقصد نه لري اصل چیز هغه عمل وي چې کله تاسو په خبره باندې عمل نه کوئ زدا قرآن وایم په دې خبره باندې زه عمل نه کوم بیا دا قرآن ویل ماته هیڅ فائدہ نه راکوي زدا قرآن د مسائل درته بیان کما په دې تاسو عمل نه کوئ بیا هیڅ مقصد او معنا نه لري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو موږ ته دا فرمایي چې کله یو انسان په مسجد کې دینی خبرونه علاوه دنیاوي خبره کوي د دې دغه نیکی دا سوځي مکمل لکه چې اور کې واچول شو دغه نیکی ختم شي مسجد ته مونږ راشي منځونه کوو دلته تلاوت کوو سبحان الله وایو نیکی ګټو او بیا دغه مسجد کې 2 غنټې مونږ راشو او دغه ټول نیکی مونږ د سیو وسوځو یو انسان چې کله په دغه مسجد کې دنیاوي خبره کوي د دې دغه نیکی دا داسې سوځي لکه چې اور کې پانی سوځي نو مسلمان الک سوچ وکړه غور وکړه فکر وکړه چې دې مسجد ته راځي د نیکی لپاره او بیا زما واستانه نیکی څنګه وي ما ته پته ده ما ته زما مون څنګه وي نه زما الفاظ د پیغمبر په طریقه نه زما هغه ارکان د پیغمبر په طریقه او نه زما خشوع او زما ادا کولو هغه طریقه هغه د پیغمبر طریقې سره مناسب وي صحابه کرامو چې کله منځونه وکړه بیا به هم جنل چې آیا زمونږ دغه منځونه قبول شوي به او کنه وي ما وتا منځ کړي نه وي بس دنیاوي خبره ما وتا مسجد کې شروع کو دا کم دین او کم مذهب دی دا کم اسلام دی هغه انسان د پاره مسجد کې کېناستل دا بالکل ناجایز دی کوم انسان چې عبادت نه کوي کوم انسان چې ذکر نه کوي صرف د یخنی نه بچ کېدو لپاره دغه بیلر شاته کېنی دا بالکل اسلام کې ناجایز دی او دغه انسان ګناګاری کې پدی باندې اسلام متداوي چې کله ته مزد پار راشي مسجد ته چې مزد پار راشي او دغه مزد راتلونه پس به هم ته دغه مسجد کې دنیاوي خبره بنه کوي او ما ته مزد نه راځو ما ته خپل ځان ګرمونه د پار راشو هغه کې بس مزد هم وکړو مزد نه پس هم دلته مونږ ډډه لګولې وي ما ته نه سږي بس دغه مسجد لرګي بلو دلته کې نه دلته او د دې خبرو باندې خپکیږي ما دې خبرو باندې خپکیږي ما دا اصل کې ویل په مونږ باندې لازم وي او کومه اونه وایو قیامت پر ورځ باندې الله مونږ ته پوښتنه کوي چې دا بیان دی ولې نه وکړي او بیا دا هم ما زه تاسو ته بار وایم اخرنۍ خبره تاسو واورئ څنګه چې ډاکټر وي د ډاکټر مثال د یو مریض علاج کول وي ډاکټر د یو مریض علاج کوي چې کله ته ډاکټر ته لاړ شې ستا په ګردو باندې درد وي نو هغه درته د سر دوايي نه درکوي ولی تا ته ضرورت د ګردو د دوايي ده او یا ستا سترګه خوږیږي نو تالته بلډ پریشر نه چک کوي نو هم دارنګ چې ډاکټر څنګه مناسب وي مناسب مریض سره چې څنګه دوايي ورکي هم دارنګ د عالم مثال دا هم د ډاکټر وي دا بیماری دا په دوه قسمه وي یو جسمانی بیماری چې څنګه زمون په لاس او په خپې باندې درد وي په سر باندې درد وي یو بیماری روحاني بیماری وي هغه دا چې موږ دا مثبت څنګه کوو روحاني بیماری ان شاء الله دا به هم تفصیلی وایو نو زوس دا ماته مناسب نه وي بار تاسو ته وایم چې زه بار تاسو ته وایم چې سبحان الله وای په دې کې دومره ثواب دی منځونه وکي په دې کې دومره اجر دی روزي لري په دې کې دومره اجر دی تاسو کې خدا مرض نشته کنه په ما کې هم چې کوم مرض په ما کې نه وي هغه علاج زنه کومه چې کوم مرض په ما کې وي هغه علاج به زکوما نو شکر الحمدلله ما کې خدا مرض نشته چې 3 غنټې دی بیلر ته کېنم نو ځکه ځان نه یادو تاسو کې هم ټول نه یادم ښا صرف هغه کسان چې څوک دغه بیلر شاته ناس او ګنټو تاسو دلته کېنئ نو تاسو کې دا مرض دی چې تاسو د الله دغه حکم خلاف ورزي کوئ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په احادیث باندې عمل نه کوئ نو تاسو کې دا مرض دی دا مرض د ځان نه لري کوي لري کوو بکنه ان شاء الله او بیا که دغه بیلر خواته نه کېنئ کنه که دلته هم کېنئ تاسو یخني کې دلته هم دنیاوي خبره کول په مسجد کې دا بالکل ناجایز او حرام دی نو چې کم یو کس په مسجد کې خبرې کوي
دنیاوی دینی نه دنیاوی خبرې کوي کوشش وکړئ 3 کسان لاړ شي هغه ونی سدي جماعت نه بهر کې ورته چې دا خبر د بهر ځای دنیا ډور لوی ده بهر خبري وکي سید ان شاء الله نو مسجد کې به دنیاوي خبره نه کوخه الله رب العزت دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي دعا وکي امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين یا الله پاک دغه قران مجید باندې عمل کولو توفیق راکړي